ډیرو محترم مسلمانانو، نن یوه داسې بهترینه وظیفه در کومه، داسې بهترینه مجربه چې یو خو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه ارشاد دی چې دا کم انسان دا وظیفه کوي د هغه ټول په ټوله مشکلات او حاجات په الله تعالی پوره کوي. بله محترمو بهترینه خبره ته عرض کما چې موږ کله په 5مه درجه کې وو، 5مه درجه کې په مدرسه کې سبق ومویلو، نو زموږ استاد محترم دی، هغه موږ ته دې وظیفې باره کې یو خبره وفرمایله. خبره یې دا وفرمایله، وی مال یو کس دوکه راکړې وه او سخت یې پریشانه کړی ما او 50,000 روپۍ زما نه وښلې وې. هغه وخت کې 50,000 روپۍ د دې زمانې د 50 لکو نه هم سیوا وي. تقریبا دا د 8-9 کالو مخکینی خبره ده غالبا. هغه فرمایل په 5مه درجه کې موږ ته چې د کس زه ډېره زیات خفه کړی وم. ما وی چې اوس څه وکړمه، دا کس ما نه یعنې پیسې دغه کړی وي، هړپ کړی وي. نو محترمو وی زه ډېر زیات خفه وم. زموږ استاد چې کوم دی ډېر زیات غټ بزرګ انسان دی، ډېر زیات درود شریف وی او ډېر پیر صاحب دی، پیر صاحب لکه درود مبارکه ډېر زیات په کثرت سره هغه وی که نه رسول الله مبارک باندې. محترم مسلمانانو هغه چې کله بیا وده شو که نه، نو وګوره دا حدیث تاسو په ذهن کې کېدوئ. یو خو ځان خپل عقیده سمه کوئ، صحیح شوه. د هر چا بیانونه تاسو اورئ نو بیا اعتراضات هم کوئ. بعضې خلک داسې وي. ګوره رسول الله مبارک فرمایي صلی الله علیه وسلم چې چا زه په خوب کې ولیدمه، دا داسې دی چې زه په حقیقت کې زه ولیدم. ځکه د رسول الله مبارک په شکل مبارکه کې شیطان نشي راتلی. چا چې رسول الله مبارک په خوب کې ولید، چا ورته وي چې دا رسول الله مبارک دی، یا په خپله ورته دا اندازه وشو چې دا یاره زموږ پیغمبر علیه صلات وسلام دی، نو دا داسې ده چې حقیقت کې د انسان ولیدو. نو زموږ د استاد فرمایله چې ما په دغه شپه باندې خوب ولید، زه ډېر زیات پریشان حال وم او خپل وظایف مې وکړل، وده شو. ما په خوب کې مې ولیدل چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د هغوی د خولې خبره ده چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ما ته راغی، ما ته چې ولې پریشان حال یې؟ ما ورته چې یا رسول الله دغه شان یو کس راله پراډ را سره کړی دی او هغه زه پریشانه کړی ما. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل چې دا وظیفه ته ولې نه کوې؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیثو، اخره کې پکې ثا ده، ثا یا حی یا قیوم برحمتک استغیثو. نو دا محترمو دا وظیفه یې راله راکړه چې دا وظیفه ما شروع کړه که نه، د هغوی د خولې مبارکې خبره ده، زموږ پې 100% یقین دی. محترمو هغه بیا موږ ته فرمایل چې زه جومات کې ناست وم، یو کس رالی، ما چرته هم په زندګۍ کې دا انسان نه ولیدلی، په هېڅ طریقه مې نه ولیدلی، نه مې چې تا په خیر کړی، نو دوا سلام رالی او ما سره یې په خیر وکړو، په لاس کې اوسه 50,000 روپۍ مالې پیسې راکړې، واپس رانه لاړی، پته لنګې چې کوم خوا لاړی. نو محترمو دا وظیفه انشاءالله تاسو له در کومه د یا حی یا قیوم برحمتک استغیثو دا وظیفه تاسو شروع کړئ. انشاءالله ستاسو چې کوم حاجات دي، کم مشکلات دي، کمې پریشانۍ دي، کم غمونه دي، تکالیف دي، هغه به الله جل شانه په خپل قدرت سره پوره کوي. د سخت مشکل دپاره دا دعا به حضرت انس رضی الله تعالی عنه هم هغه چې کم کار به رسول الله مبارک ته به کم کار سخت پیش شو، نو رسول الله مبارک به یا حی یا قیوم برحمتک استغیثو دا دعا به فرمایله. دې معنی څنګه ده محترمو؟ معنی یې وره ای همیشه د ژوند والا، همیشه ژوندي ذاته، ای قایمولو والا ذاته، زه ستا د رحمت په مدد سره تا نه مدد غواړم. ډېره بهترینه معنی هم ده ای ژوندي ذاته، ای قایمه ذاته، زه ستا په رحمت سره ستا نه مدد غواړم. جامع ترمذي شریف حدیث دی. نو محترمو حدیث کې هم راغلی، بل پې دغه دلیل دی محترمو چې رسول الله مبارک زموږ استاد محترم له هم ورکړی ده. اوس که څوک یې مني او که نه مني هغه زما څه کار نشته دی، ځکه زموږ عقیدې هم ډېرې خرابې شوي دي. په جب باندې م یقین شته، د الله تعالی په ذات باندې م یقین نشته، په وظایفو باندې نن زموږ یقین نشته، زموږ عادت جوړ شوی دی. ګوره عادت یو عادت یو نیتي، کله چې انسان مونځ کوي او د نیت سره خالص وي چې زه د الله تعالی د رضا دپاره دا مونځ کوم، نو دا قبلیږي. یو انسان د غټې تصویر راغستې، کاونټر راغستې، یو خو د خلکو د دکلاوې دپاره چې ووایي چې لکه دا څومره ذکر کوونکی دی، څومره وظایف کوي، یو زموږ نیت دننه برابري چې الله دا ستا دپاره کوم، خپلو حاجاتو دپاره کوم، الله دې کې څه ریا نشته دی، نو دغه خالص نیت وي. نو عادت مه جوړوئ، ځان خپله عبادت، ځان عبادت ګزاره جوړ کړئ. نو دا کومه وظیفه چې نن ده انشاءالله دا وظیفه تاسو په یقین سره او په دهان سره، په سوچ سره او په سمت سره په هر ټایم چې کولی شئ، کو سهار یې کولی شئ، کو غرمه یې کولی شئ، کو د شپې کولی شئ، او شپې مو اوږدې دي
تهجد په ټایم کې کوم انسان کولی شي ډیره زیاته بهتره ده. نن چې موږ پریشان حالي د ټولو نه غټه وجه علما کرام فرمایي چې دا هم ده چې موږ بېلمازه شوي یو. ښه یقینا پرون تغبې ته تللی وم او مونځ مې د مازدیګرې کوو د جمع سره. پرون د جمعې ورځ وه. یقینا چې جومات کې 2 صفه خلک نه و. بار چې ما کله مونځ وکړو راووتلم نو دومره خلک زنانه نارینه په لارو کوڅو کې په روډونو په ګاډو کې روان وو. نو ما وی چې یاره واقعي نن چې مسلمان هغه مسلمان چې نن پاتې دی که نه او مسلمان چې نن کمزوری دی فر لحاظ سره که نه د هغې ټولو نه غټه وجه یوه دا هم ده چې دا مسلمان بېلمازه شوی دی. منځونه یې پرېښودي دي. ښه نو منځونه په هر حال کې مه پرېږدئ. خپل الله تعالی سره تعلق برابر ساتئ. صحیح شوه. دویمه خبره دا ده چې هر سیټ ته ګناهونه دي. هر سیټ ته د الله تعالی د ناراضتیا کولو هر سړی په دې کې لګیا دی. الله تعالی ناراضه کوي. د الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم ناراضه کوي. نو دا هم یو وجه کیدی شي. لهذا نن چې تاسو ته کومه وظیفه ما وښودله عرض مې کړه دا وظیفه تاسو انشاءالله شروع کوئ په دې طریقه باندې. صحیح شوه. نو تهجدو ته هم پاسئ. شپې اوږدې دي. دا وظیفه زموږ استاد محترم فرمایل چې دا وظیفه به تاسو په ورځ کې یو وارې کوئ. که د شپې کوئ که د ورځې کوئ. 314 کرته به کوئ. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یو غین دی یو ثا ده آخر ته. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. نو دا وظیفه تاسو انشاءالله شروع کوئ. انشاءالله 314 پیرې شروع کوئ. روزانه 314 پیرې. مخکې ته 11 پیرې درود شریف وایي د برکت دپاره د قبولیت دپاره چې دا وظیفه قبول شي د الله تعالی په دربار کې. وروسته ته 11 پیرې درود ابراهیمي وایي کوم چې موږ مونځ کې وایي دا ډېر افضل درود شریف دی. او بیا د الله تعالی نه دعا غواړه ای ژوندي ذاته ای قایمه ذاته زه ستا په وظیفې په وساطت سره ستا د رحمت په وساطت سره تا نه مدد غواړم. الله زما د فلانکې حاجت ته دی کې ما سره مدد وفرمایي. الله که ټول جهان راټول شي او ستا مدد شامل حال نه الله ځان نشي کیدی. الله که ټوله دنیا راټول شي ما نه دا تکلیف لرې کولو غواړي دا نشي څوک پورې چې تا نه یې غوښتي. ستا ذات هغه ډېر قدرت والا ذات دی. ستا ذات حقیقت والا ذات دی. د الله تعالی ثنا او صفات بیان کوي. بیا درود شریف 11 پیرې ووایي. بیا دغه وظیفه وکئ او بیا دعا وغواړئ انشاءالله چې 1-2-3 ورځو کې به الله تعالی ستاسو حاجت پوره کړي. الله تعالی په 1 سیکنډ کې پوره کولی شي. الله تعالی په نیم سیکنډ کې په یو د سترګو فرف کې کن فیکون د دې نه هم زر پوره کولی شي. لیکن د انسان مصلحت ته الله تعالی ګوري. دې کار کې د خیر شته کو نشته موږ د خیر نه نه خبر صرف غواړو دا راکړي الله دا راکړي الله دا راکړي. خیر غواړئ دومره غټ سر الله تعالی راکړی دی. دومره دماغ الله تعالی راکړي. عقل سوچ سمجھ راکړی چې غواړو الله تعالی نه الله عافیت راکړي. دنیا او آخرت خیرونه راکړي. دنیا او د آخرت شرونه او عذابونو تکالیف او بیمارونه مې الله تعالی وساتي. دا دعا تاسو شروع کړئ انشاءالله رسه کې به الله تعالی تاسو له عافیت درکړي. او رسول الله مبارک فرمایي چې عافیت میلاو شو دنیا او آخرت خیرونه ورته میلاو شو دا انسان کامیاب دی. الله تعالی مو خوشحاله